الرحمن الرحیم مغازی سبق نمبر د 31 د بنو نذیر متعلق خبر چلی دی اوس مخته خبري خای وبي قال حدثني خلیفه قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن انس قال مخکې زمانه کې کله صحابه حضرات هجرت کړو ناغو ته انصار حضرات ډیر سیر کړیو کان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات په صحاباو کې یو کاس به داسې یو چې پیغمبر اسلام ته به کجوري ورکوالي صدا هدیه شو دا هبه شو دا پلانکای شو دا په حوایجو کې خرڅ کا یعنی میوې به ورکوالي سدي ولا میوه ځون ته خرج کوي په شیانو کې حتی افتتح قریظه والنذیر تر دې چې قریظه بن نذیر لکه فتح شي وین اهل امرونی دا حضرت صاحب یی انس سکور ولا متیلی ان آتی النبی صلی الله علیه وسلم زبا پیغمبر علیہ السلام تویر شه زکه څه وسیله کې پات خشی یغه کجورو ذرات نه د پاتې فاساله الذين كانوا اعطوه بعضه سکم شنیر کړي دغه کسونو نظر او خل چوته ير کړي وکانه النبي صلی الله علیه وسلم قد اعطاه ایمن د کوم ازما کو د ایمن بی ته پیغمبر علیہ السلام ير کړي وا فجاءت ایمن کله انس صاحب د شای په غوښتنې کې ایمن راغله فجعلت الصوب في عنق مور میګته جاماره وچوله ګلابن په شوندې تقول الشکل والذي لا اله الا هو لا يتيكهم تستبي ندير کی وقد اعتني هذا متر کړي د دوی لکه غټه دیر به کیدته او کما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر سمتل شي بس خیر ده دی بداله کې متت نور شادر کو لکه کذا لکی کذا وتقول غول شي كلا ولا حتى اعطاها حسبت انه قال 10 امثال كما قال اغه خزي اصرار کول د پیغمبر علی صلوات و سلام مربیا و ناغیل سزدی ته شان ایر کول غونو واپس پیغمبر سم خیر د دی بدلی کی متتلس چند شایدیر کو بیا خو تر زی شار ټیک ته به رزی مخت حضرت سات سے ولا قصه خای وبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن سعد قال سمعت ابو امامه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ قريظه ولزور خلق د سعد سے په حکم را کوشلو کیلونه نر کوزي دی لکه مو په باره کې تاسو سره په سلاو کې به مور کوزيګو هغه داخل کړه خافي سلام کې فرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد پیغمبر علیہ السلام سات صاحب ته حکم وستول پاتا علی حمار اپ درزګوش بند راغلو فلما دنا من المسجد کله مسجد ته نږدې شو قال للانصار پیغمبر علیہ السلام انصار حضرت تویل چې قوموا الی سیدکم خپل مشر ته پاتېږي ودرېږي او اخیرکم چې تاسو کې بهتر ده فقال هؤلاء وی فرمایل چې دا کسان دي نزل ولا حکم کتاب حکم بنی نزل شي دي فقال هغه د پیسلاو کچې تقتلوا مقاتلتهم ایدولکم جنگی کسون دي د قتل کړل شي او تسبا ضرریهم کومي خزي دي بچی دي د بندي جوړ کړل شي قال پیغمبر علی السلام ته د سیو پر القضیت بحکم الله دی الله حکم او الله حکم مطابق پیسلا دی وکړه وربما قال بحکم الملک دی بادشاہ پروردگار حکم مطابق پیسلا دی وکړه د شی ته فرمایل وته د ځکه علماء دا مسله لیکړي د سیاري مشر سړی د پاره پڅیدلی څه حکم د ملک وي د خپل علاقې مشر وي حضرت علما فرمایي دوا شرطونه دي کې شرط دي چې د پاره کله پڅیږي هغه سړی بزړه کې دا تقاضا نه سیاري مو د پاره پوڅیګه مو د پاره ودارېګه اله وته ودرېدل شي دویم څه کله چوک دي چې د پاره وداري دا به اله ودرېږي څه کله دی پزړه کې خپل بندي دا تقاضا پیدا شي سره زه ودرېږم کده شیطانی چپلوسی تملک د پاره خوشمدی د پاره نشي ودرېدلی وبي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة بي فرمای اصيب سعد يوم الخندق خندق په جنگ کې سات صاحب ولګیدل غشي سره رماه رجل من قريش ولا يكاز دا وشتو يقال له حبان بن العرقه حبان بن عرقه وشتو رماه بلک حالي ورمیګو لکم زوی دا راک دینه دلی ولی سره زوی کې راک ته یشتو فضرب النبي صلی الله علیه وسلم خیمه فی المسجد
پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي سره ورته خیمه جوړه کړله لیعوده من قریب دې دپاره چې نږدې نه بیا تاپوس ډېر کولی شي. فلما رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم من الخندق کله د خندق جګ نه پیغمبر علیه السلام واپس شو وضع السلاح وسله کوزه کړله واتصل غسل او فرمیل فاتاه جبریل جبریل علیه السلام ترغله وهو ينفذ رأسه من الغبار سر نه ګردید سنډوالې فقال ورته فرمیل قد وضعت السلاح تاسو خو وسله کوزه کړې ده والله ما وضعته ما خو نه ده کوزه کړې اخرج الیهم بنو نذیر بنو قریظه طرف ته وځئ. قال النبي صلی الله علیه وسلم فاینا چرته لاړ شو فاشاره الی بني قریظه بنو قریظه طرف ته جبریل ته اشاره وکړه فاتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته پیغمبر علیه السلام ورغلو فنزلوا علی حکمه د سات سے په حکم باندې شروع کوشو پردل حکم الى سادن پیغمبر سمدا پیساله سات سے تو وسپرله سات سے به تو متعلق بس چلو سے پیساله کی ما ټیک تا قال غفر مل فاني احكم فيهم مودا پیساله دا ان تقتل المقاتله کوم جنگی کسان دیا د قتل کړي شي وان تسب النساء والذريه کوم خزدي بچی دیا د قیدی کړل شي وان تقسم اموالهم کوم مالونه دي ټول تقسیم کړل شي. قال هشام فاخبرني ابي عن عائشه ان سعدا قال سات سے بیا دعا کړیو چې کله د ولی سره ځای کې رکته لګیدل او دا دوی کړیو اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك اے پروردگار تا پاتا دا د اخ قومنا ساغه د تو رسول تکذیب کړه دا او د خپل علاقې نه وبسله ده هغو سره جنګ کول نه بل شی ته دومره نه ده خوښ مو ته هم ډېر خوښ ته دا شی چې زه د دو سره جنګ وکړم نجاهدهم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وزعت الحرب بيننا وبينهم سکوم جنگ د دې مودې هغو منځ کې د چولو بیا ختم شو فإن كان بقي من حرب قریش شیء که قریش سره بیا د پاره جنگ دوی اقدام کوي فابقینی لهم موت پرېږده او ژوندی وسته حتی اجاهدهم فیک چې آینده دو سره بیا جهاد وکړلی شم. وان کنت وضعت الحرب که بیا جنگ پوتی شي خاتم د ففجرها نو بسندیزی بنی وربان کې وجعل موتتی فیها امو مارګندی کې وګرځئ صدامو د پاره یو سعادت ته فن فجرت من لبته د سات سیف سینی نوینه ډیره وبیدله فلم یرعهم تر دې پرې سوچ شو ډیر غبروب غون شول وفي المسجد خیمه من بني غفار بنو غفار ولا ایوا خیمه وازی مسجد سره الا دم يسيل اليهم هغو طرف ته وینې روانې وي وینې سور وبیدلې فقالوا غلی یا اهل الخیمه ما هذا الذي یتینا من قبلكم دا څنګه دی طرف نوین روانه ده فاذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها عادي سعد سے ولا زخم نوین روانه غدي وجنبه شهيدا شو اخر کې وبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبه قال اخبرني عدي انه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان پیغمبر سم کله کله حسان صاحب ته منبر ولګو او ته حکم به وکړي اهجهم او هاجمهم دغه قریشو بدی بیان کا په داسې طریقې سره چې د نور کوم ښه خلک دي دا پکې رانشي و جبریل معک جبریل لتایید تو سره ده. وزاد ابراهیم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك دغه ول هجو بیان کا د دوه کوم باندې د په داسې طریقې سره ستمونه د سیو بس لکه څنګه دی وړونه وختر وبسل شي.